اپر کورمي پرچینار په شمول د کورمي ضلع زیاتره علاقو کې د څاروو تبک بیمارۍ خوره شوې ده چې د کوم له وجې څاروي زیاتره متاثر شوي دي. د بیمارۍ له وجې اپر کورمي خاصه توګه کونجلیزۍ علاقه کې تبک بیمارۍ نه په درجنو غواګانې مړې شوي دي. د کورمي ضلع لایوسټاک دغو متاثره علاقو دوره کړي او علاج یې هم شروع کړی دی. د بیمارۍ په اړه د کورمي ضلع لایوسټاک اسسټنټ ډایریکټر عنایت حسین خصوصي خبرې کړي. او دا وایرس نه کیږي اپتو وایرس اور پیکورنا ویرایډي کوم دی فیملی دی او دی غټ چې کوم مین هغه دی هغه په ژبې باندې او په خپې باندې کیږي. دا هغه د کلوون فوټ کوم انیمل دی هغه بیماری دی چې کوم دغه خپړه هغه لري چې کوم دی مانګ باندې چاغ لري دا او دا چې نور د زناورو کې دا نه کیږي. او خطرناک دی چې دی لکه و سټرین دی و قسمونه دی د مخکې ویکسین په ځکه پاکستان کې جوړېدل او په لاهور کې او په پېښور کې بیارای کې او انفورچونټلی چې د وایرل ډیزیز د څه د میوټیشن دا د څه د سټرین څه خپل شکل بدلوي نو بیا ای دی ویکسین د څه د اوس نن سبا په رشیا کې او سره څه په ترکیه کې دا الټا پروډکشن دی کیږي نو هغه دی نه راځي نو ای دی څه د مین څه غ ټارګټ وی هغه یو څه د خپې دی یو خلد او بل څه د هایپوتلمس ته څه دا کوم هیټ ریګولیټینګ سنټر دا غا دی څنګه تبه څه کنټرول کوي او دا کونجلیزای کې د څوره مارک شوی تقریبا 25 یا 20 وګون دا څه د ټمپریچر نه شوی دی دوی صحیح مینیج کړی نه دی او تبه د هغه تکړی نه دی او بل دوی مت څه د ګورنمنت ته اپروچ نه دی کړی کنه پرایویټ دکانو ته لور دی هغه سره کړی دی او د ویکسین ظاهرون پاتې څه د سمته ډېری مشکل سره ملاويږي رشیا نه وغنه رچی نو هغه دوره ډیماند زیات په مارکیټ کې اویلیبل نه دي سم دا هغه ته کوم جن روز ده نو ډیره مملات د کوم ویکسین شوی دی هغه ورکه خراب کړی دی او مو تقریبا 15 دینه مختلفو ځایو ته کوم د ورکه لګیا یو هغه مشرون روشي بیا مغوي خپل ټایم ورکو او فوکل پرسن مو جوړ کړی ډاکټر امار نمیږي هغه کوم ټول د به هندل مغا کوي. د کورمي ضلع ایډیشنل ډیپټي کمشنر عامر نواز ویل چې علاقې اولز دی په وخت متعلقه ادارو سره رابطه وکړي او په وخت به سہولیات ورکول شي. څنګه چې تاسو ته پته ده مال مویشي لایفسټاک زموږ په اقتصاد کې ډېر یو اهم رول ده او خاص کار په دې سیمه کې چې کله نه دا وایرل بیماری چې کله پیل شوې ده څنګه تاسو ډاکټر صاحب نو وخت چې فوټ اینډ ماوث بیماری ده او په پښتو کې د تباک وایي دا بیماری به انفیکټ دومره نقصان کړی نو چې څومره د خلکو د بیماری نه خبر نه دي نمبر 1 او بدویمه خبره چې دا د چرته بوتلی دي یا چانه ایکسپرت ویو اخستی دا هغه ګایډنس دی غلط ملو شو نو دا نقصان زکه وشو د خلکو ته دا ریکوست دی چې الریډي چونکې په منځنۍ کورمه کې په لاندې کورمه کې په اپر کورم کې لایف سټاک ټیمونه کار کوي لګیا ده او الحمدلله ډېر ښه ټیمونه کار کوي لګیا دي نو په کار دا چې پبلک کله د بیماری په ویلا کې خوره شي نو د ډایرکټ لایف سټاک سره هغه کوي رابطه کوي دی الریډي ټیمونه مخه کړی دي د فوکل پرسن هم جوړ دي ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن ایمرجنسي کنټرول روم سره رابطه کوي الحمدلله د تبا په ډور سټپ باندې د سرویسز ملاويږي. د علاقې یو تن وایي چې تقریبا 100 نه زیاتې اوغاګانې په علاقې کې مړې شوې دي او د دې هم قریبا 14 لک روپو زیان شوی دی. او راغلی و پرایویټ کسان راغل علاج ته وکړو خو به پیدا علاج وکړو نه طریقې ته خېلی دي دا شل کس ډاکټر صاحب زه کومې طریقې وخېلی چې داسې وکړو بس علاج به وکړو لوړل چې باز دا لومبوي ما داسې ما کوي د سپایې ما کوي داسې ما کوي خو لکه مو دا بار کلی نو څه حکیمي کلی نو څه چې تاسو کوم ویکسین وکړل دغه کلی پوری ټوټل و 20-30 وغو مریشي دی باندې ونیشي مو د دوی غټه مریشي تازه می خسته وي 6 لک روپیا کوي او سرجي د دوی مریشي مو د کلی کې. د کورمي ضلع لایوسټاک اسسټنټ ډایریکټر عنایت حسین عوام ته خواست کړي چې په وخت د لایوسټاک ادارې سره رابطه وکړي او دغه شان نور بیماریانو نه هم خپل قیمتي ځناور بچو ساتي.